نو یوازې پاتې شم د خپلو هر ستم زورور تاسو په دې باندې مجبور کوم چې زه تاسو ته په ژبه کې پوهیږم دا څه کې رورا دزونه کې رورا دزونه کې خوشالو هغه ژوند ډېر ښایسته هغه ژوند درد یې راکو د ژوند مزه به هله راتله چې زه د دواړو مورو د زوی شک په حقیقت کې بدل کړی وي خو شګفته اوس خو که چېرې شګفته دوباره پیغله او ځوانم شي نو نور هم ښکلي شي او راشي نو زه به هغې سره واده کله هم ونه کړم جی لږ دننه راشه जी सर مازیب چېرته ده सॉरी सर هغوی د چوټۍ ویلي وو ما نه هیر شوي وو ولې سر هغه پرنټر خراب شوی وو هغه مې ټیک کولو اوهو زه د مازیب باره کې تپوس کوم هغې ته چوټي ولې پکار وه ځان تاسو تر اوسه پر کور ته ولې نه یې راغلی طبیعت بیا خراب شوی هاسپټل ته به بوتلی وی موري زما هیڅ قصور نشته ها ګناهګار خو زم ګناهګارا زما خبره خو وره سوکړلتا ما هیڅ نه دی کړی زه په دې عدالت نوم تلې ته تلې چرته وې اسد په یو ورو راغی کرا خو په خبره د ځان په یولو په ځما پسې تماچرو وستا ماته زرو آیا اسد خبره صدا سو شو په اسد په ګولې ولګېدو ګولې واه اسد چا په اسد باندې ډزو کو ما نه دی وشته نو بیا دار سے سنگو شو دا حادثه وایا ما د اسد نه د تمانچه غستو کوشش کولو دزو شو زه خبر نشم چې څنګه غو لګیدو دا سوکړل سرمانه مخکې مصیبت رقمون چې تا نورم زیات کړل سوکړل تا سوکړل مورې ما هیڅ نه دی کړی مورې زما په خبره باندې ځان پوهې کا زه هلته دغه پیولو لته مجنون نه دزو شو زه خبر دا سوکړل تا ولې اسد مړ شو نه هغوی په هاسپټل کې دي आसिफा
زه تاسو نه په وخت کور ته د راتلو هیڅ پوښتنه نه کوم. زوی له په افیس کې ځای ورکه. هغه ستاسو د جاسوسۍ دپاره نه بلکې ستاسو د مدد دپاره افیس ته درځي. ما ته د چا د مدد ضرورت نشته. زه خپل کارونه په خپله کولی شم. ما ته هم ستاسو د جاسوسۍ کولو ضرورت نشته. زه خو چې تاسو ته وګورم ویلی شم چې لږه شیبه پس به تاسو چېرته کې ځئ. ویری انټرسټینګ. دا خو ما ته هم پته نشته چې اوس نه لږ ساعت پس به زه چېرته ځم. د شګفتي د زوی واده دی. یقینا تاسو بلته ځئ. نه او که چېرته کور ته کارټ راغلی وي او تا د کس ته اخوا دیخوا کړی وي نو دې باره کې زه څه نشم ویلی. زه به داسې ولې کومه؟ خو ما ته پته ده ته به هلته ضرور ځي. که چېرې ته په دې پوه شوې چې دا ستا شک کول ما له څومره خوند راکوي نو ته به په راتلونکي ټول ژوند کې د شک نوم هیر کړي او هسې هم ما ته خپل ځان داسې زلمی زلمی ښکاري. په دې خبرو ته ما نشي دوکه کولی. زه تا سره به ولې کپله وکړم؟ اوس خو ستا په عذابېدل هم زما زړه ته سکون راکوي. او ځکه چې تا خو پخپله ما سره ټول عمر زیاتې کړې دي. پته نشته چې ځان ورته سخت ښکاري. فضول انسان. یا الله اے د ژوند او مرګ مالکا دا سجون بچکا اسد زما د پاره خپل ژوند په خطر کې واچولو. اے زما د ژوند مالکا ته داغه پځې مال مرګ راکا. خو اسد د مرګ بچکی یا الله اسد د مرګ بچکی یا الله ته مال مرګ راکې اسد. د سلمان کور دا یو دی؟ جی څه شو هغه؟ هغه کور کې نشته. کور کې چې نشته نو بیا چېرته دی؟ نه یم خبر خو شوي څه دي؟ مړی یې کړی دی. څه؟ ګوره د هغوی کورنۍ ستا د زوی خلاف اف آی آر کټ کوي. تاسو خپل زوی پولیس ته حواله کېږي نو بیا به زه مجبورن تاسو ګرفتاروم. خو زه نه یم خبر چې چېرته دی. ګوره زه به یو څو ګنټې نور هم ستا خاطر وکړم. تاسو هغه پولیس ته حواله کېږي نو زه به مجبورن بیا تا سره د یو قاتل د مور په شان سلوک شروع کړم. اسد اوس دنیا کې نشته. سلمان مونږ ټول په ژوندون مړه کړو. مړه کړو ټول مونږ.
خاورو لاندې زما زوی دفن کړو. صبر کوا شګفتې. صبر د قسمت په لیکلي باندې کیږي کماله، په خپلو غلطیانو باندې نه. ما ته اندازه نه وه چې سلمان به دومره حد پورې ځي. خو ما ته ته څو پیرې وویل چې هغه یو غلو ډاکوانو سره ناستې پاستې والا هلک دی، خو تا زما یو مو نه منله. زما د اسد قاتل هغه نه، تاسو دواړه یې. زه به اف آی آر کوم تاسو دواړو باندې. یاره د اسد جون بس هم دومره وو. د تقدیر لیک څوک مټاولی شي. تقدیر مه بدنامه وته. د هغه لاوارثه جینۍ دپاره زما زوی ووژلو تاسو. داسې څه ښکاره کېده تاسو ته په هغه جینۍ کې؟ ما ته خو صرف د خپل زوی خوشحالي خوږه وه. خو د هغه ژوند ګران نه و تا ته. یې زما خدایه، زما ځوان زوی برباده شومه. د چا نظر ولګېدو زما په خوشحالو؟ هغه ځواني مرګ زما کور ته رالو، زما زوی ووژلو او لاړو. امي تمانچه اسد رو راوستي وه. سلمان خالی لاس راغلی و. بکواس بند که خپل. بې غیرته، بې شرمه، ته اوس هم د هغه خلکو طرف کې ورک شي زما د مخې نه. یو یو به جیل ته لېږم، وبه ګورئ تاسو ټول. څنګه صبر وکړم؟ पुलिस सलमान पसे ګرځي. ورور ته ځل پیش کېدل پکار دي. که پیش نشو نو پولیس په دغه مور ونیسي او بوبیزي. مور ولې؟ पुलिस इंस्पेक्टर راته هم دا وویل. اوس دا د کوم ځای انصاف دی چې ورور اوس هم خپل ځان پولیس ته حواله نه کو؟ نو هغوی به ما ونیسي، بوبه مې ځي. دام کېدی شي. ولې؟ په دې کې زموږ څه قصور؟ د دې څه قصور و چې د ناوې توب نه مخکې کونډه شوه؟ دا خو معصومه ده، ولې به ټول عمر غم کې تېروي؟ ولې په سپېره یادېږي؟ ولې به په سلګو کې ټول ژوند تېروي؟ د دې ماشومې څه قصور دی؟ زه خو د قاتل مور یم، خو د دې څه قصور دی؟ دې ته د کوم جرم سزا ملو شو؟ شلو रे बस असं चावू चलो सवेरी गेत खुशालो
ژوند دردی راکو ته سوچ وکړه د شګفتي د زوی په مرګ ستا ډېر څومره پریشانه دی کېدای شي ستا په مرګ هم ورته دومره غم نه وي اوس څه پوه شوې خوشالو هغه ژوند ډېر ښایسته هغه ژوند دردی راکو